ماشاءالله ماشاءالله. باب غزوة ذات القرد. باب غزوة ذات القرد. باب غزوة ذي القرد. ذي القرد باب ذات القرد. دا روایتونه مختلف دي. باب دې په بیان د قصد سفر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مقام ته چې هغه په ذات القرد باندې مشهور دی. ذات القرد چې دی د غطفان په علاقه کې دی او د مدینه منورې نه تقریبا د یوې ورځې په مسافت کې دی. او دا قرد چې کوم دی نو دا د یو کوی نوم دی. هغه ځای باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خان اوخي سره دلی او د مشرکینو قافله روانه وا. هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تقریبا شل اوخي وی هغه په مخ یوړلې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غلام چې دغین مرباحو دغینه دا اوخي او تختولې. اگر هغه حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ چې د انتہائی مشهور اور بہادر صحابیو اور انتہائی تیراندازو غشي وشتو کې زبردست مهارت وو. د راغه ورته چې داسي غطفانیان او قبیله وا او هغه د پیغمبر علی السلام او خیران او تخفل یې لوټ ماری وکړه. د سلمہ ابن الاکوار منډکا او جبل السلع توخت جبل السلع تا سلع غرب اوسمشته دا غزوه الاحزاب د جبل السلع باندې شو او دا جبل السلع بالکل مدینه سره جوخته بالکل جوخته او یو کازن بلډنګ ور سره جوړته. نو دې جبل السلیبان او خط لکه تاسو لکه پنځپیر دا ډیر غټ غر دی او وړي کې لکه غر ته چوخي او چې غوونه پنځپیر کې مخاله ټول اوري. دا دې جبل السلی توخت او درې زره چیغه ک یا صباحا یا صباحا یا صباحا. د عربو دا دستور چې کله وسدا حادثه خوفناک وا یا به دشمن راغلو یا د دشمن دراتلو خطرات وو یا صباحا دا چیرې به وره. نو خلک به پوښو لکه دې چې دا आवाज اوچت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الخوف الخوف الکه څه خطرې आवाज وشو خطرې आवाज وشو خطرې आवाज وشو. چنانچه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا 700 یا دمر صحابه دوی پسې روان کړو. خدا حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ څنګه کړه او بیا دې پیدل را منډه کړه او دا غطفانیانو پسې ادوی ته یوازې غي ته تختی تر دې پورې چې داغینه تقریبا 30 صادره هغه ته پاتې شوې. زکاریز غلیدل صادر سوسریز غلیدی نشي او اوخی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه سروستو پاتې شوی او دې په غشو باندې بخلق وشتل او ډیر کسان زخمی کړو او دې به یو رجز وی انا ابن الاکوع اليوم يوم الرزع ذا ابن الاکوع ما او نن اغرز دا دخکار کولو یا د حلالولو د پيو د مور فوجکنا انور مانشتره یانن اغرض د ښکار کولو د زلالت او ذلت د ذلیلانو نن په پته ولګي چې ذلیل څوک دی پته ولګي تاسو ته او دی هغه وشتل او ایت تختیدل دیوخه خو واپس کړی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره لخرو چراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دیوی چې خلق می ډیر ستړي کړی دي ازغلولې می دي خستړي کړی می دي
او دلته مخکې د اوبو ځای کې جمع شوي او بس کی نو کې چېرته په ساملو کې نو دا بخیز خلق به ختم کی نبی اسلام پرېږده ته کامیاب شوی اوس انسان سره کزيدي مړه خپل کار دي پوښوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی دته غزوه ذات القارد او بعد روایتونو کې نه باب شته او نه غزوه شته وښه کنه بلکې لیکل دي غزوه القارد ذات پکې نشته ده او بعض روایتونو باب القارد واقع ذکر شو اوس دغه کېړه غزوه ذات القارد هي الغزوه التي اغاروا على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم دینا اغا غزوه مراد اغارو فاعل مشرکین دی چې چالو تماری کړي وا علی لقاء النبي صلی الله علیه وسلم پر لنګو اوخو د پیغمبر علی السلام او لقاء د لقحه جمع ده هغه اوخی ته وی چې پيوروي تیشوا او دې قسطلانی نقل کوي چې دا تقریبا شل اوخی د نبی علی السلام وی قبل خیبر بسلاسن چې دا د خیبر نه درې ورځې مخکې دا واقعا وا د خیبر نه درې ورځې مخکې وا اوس په دې باندې شدید اختلاف دی دمره اختلاف دی چې دمره اختلاف په چرته دی کې نشته دی چې دا غزوه ذات القرد چې وا دا کله واقع شوه دا د ابن سعد په طبقاتو کې لیکل دي چې د حدیبی د میدان نمخ کې حدیبی غزوه حدیبی نه دا غزوه ذات القرد دا مخکې دا نو معنی د دې وقوع په شپږم کال د هجرت شوه دی او غزوه خیبر چې کوم دنه دا قوم کال باندې دی اغون کال دی او ابن سعد وی چې دا د حدیبی نه مخکې راغلی دی بیا دوی یو بل قول نقل کړی چې ابن حلبی په خپل تاریخ کې لیکلی دی چې شک مکوئ چې غزوه ذات القرد چې کوم دی د حدیبی نه مخکې دی امام بخاری رحم الله فرمایي چې نه دا ذات القرد چې کوم دی د غزوه حدیبی نه وروسته دی اور خیبر ندری رضی مخکې دی حافظ ابن حجر سے فرمائی چې بدی کې نه د حلبی سیرت لر اعتبار ورکو او نه د ابن سعد طبقات لر اعتبار ورکو بلکې بدی کې موږ د امام بخاری قول اعتبار ورکو او دا غزوه ذات القرد چې کوم دی دا د خیبر نه مخکې شي درې ورځې مخکې او د حدیبی نه وروسته شي پوښی او چې څنګه تحقیق د امام بخاری دی چې دا قبل خیبر بسلاسن دی دغه سي تحقیق د امام مسلم دی ورغی روایتوم ذکر کړل چې دا غزوه ذات القرد چې دی دا د خیبر نه درې ورځې مخکې مسلم شریف کې باقاعده په دې باندې حدیث موجود دی تراواله جلد ثانی 115 صفحه ایک سو 15 صفحہ دا ګورا دا منځ غونه کې دی او قلم را که په نه خو کوم بیا وزن لو دی باندې دې سره ما څه کوم سور انقلابی قلم صاحب دی اوس صحیح دی اوس ګورا دې کې دا مسله ده دا بالکل منځخه دیوی قال انا اظن قال فسبقت الى المدينه قال فوالله ما لبسنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل مي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما تدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا الى اخره. ٹھیک شو تاوکت بالکل میز صفحہ 115 جلد ثانی بالکل وسط صفحہ لکه اے داسې وسط صفحہ. اوس ګوره علماء کرام د مسلم روایت نه معلومیږي چې دا د خیبر نه 3 ورځې مخکې و او امام بخاری موي چې قبل خیبر ب3. اوس بس کو نو بهتره خبره دا چې کوم د محدثین رائے ده او دی حاشی ورته اشاره کړی دا چې ممکن دا چې دا لوټماری حمله د مشرکینو او خانو د پیغمبر علی السلام دوزل شوی یو ځل د حدیبی نه مخکې شوی او بل ځل د خیبر نه مخکې شوی د حدیبی نه بعد شوی او دې ځکه هغه مشهور واقع ذکر کی چې کوم دا خیبر نه 3 ورځې مخکې د حدیبی نه بعد وا او ممکن ده چې د حدیبی نه مخکې په دې ځکه سرګاسي کیس شوی نو یمکنو دې په خپل لکی چکه دې شي چې ای فی الغابه وقعت مرتين چې دا غزوه ذات القرد 2 ځله واقع شوی یو ځل وقوع قبل الحدیبیه وی او بل ځل وقوع بعد الحدیبیه وی. بعد الحدیبیه چې کوم دا هغه مشهور ده چې شل اوخی ای مخکې کړي وی او ابن الاقوا ورپسې را منډه کړه او شل اوخی متن را واپس کړي او تیر صادره ترنه او تختولې او دې کې تحقیق دا هدایت بخاری او د مسلم معتبر دی وقات مرتين. ٹھیک شو مسئلہ جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع يقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى وكانت بس خرجت د مدینه منورې نوتما په طرف د غابی باندې. دا غابه یو ځای دی ښا چې کوم ځای کې د حضرت صلی الله علیه وسلم اوخي سره دلی ښا سو اخلاوت قبل ان يؤذن بالاولى مکه د اذان اولا نه یا خدا چې اذان اولا نه مراد سار باندې بس او ځکه چې دارس شروع کیږي نو سار یعنی شرعی را چې شروع کیږي نو رومبه باندې سبا باندې یا خو عرفی رضا یو شرعی رضا عرفی رضا خو پیژنې کنه زوال نه پس شروع کیږي صحیح ده کنه عرفی رضا چې نور راوخیږي نور شروع شي او شرعی رض چې کوم د سبا چې راوخیږي نو شرعی رض شروع شي لکه روزت ساتي نو په وخت د شرعی رض باندې نو اذان اولاد سار باندې دا خبره صحیح شو. بعضی حضرات دې تک لیکل چې د اذان اولاد مراد د تهجد باندې لیکن د تهجد باندې عام نه ویل کې دا فقط پر رمضان رجوع کې ویل کېده. نو ایو اذان اولاد مخکې د سار باندې وکان لقاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ترى بذی قرد اوی کو خدای پیغمبر علیہ السلام چې سره دی په مقام د ذی قرد. قال سلمہ ابن اکواوی ولقنی غلام لعبد الرحمن ابن عوف ما ته ملاو شنو کر غلام د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ. اوس دې کې سوال دی چې د حدیث کې راځي چې دا غلام د عبد الرحمن ابن عوف انو میرے با هو دلتم لکی چې نو میرے با هو او دا ربا خو د پیغمبر علی السلام غلام دی او بخاری کې راځي د عبدالرحمن غلام دی. دغه اشکال آسان جواب دی الکه ملکیتن دا غلام د عبدالرحمن ابن عوف او خدمت په پیغمبر اسلام کو خادم د نبی علی السلام زکه چې د پیغمبر خادم او غلام د چاو د عبدالرحمن ابن عوف دا ځی کنه زوی د یو خادم د بلی. وقال دی غلام وی اخذت لقاء رسول الله صلی الله علیه وسلم واغست شوی اخذ پیغمبر علیہ السلام اونیول شوی یہ دشمن بوتله. قلت ما من اخذها چاونی ولی قال دی غلام غطفانو سمانا قبیلی د غطفان دا غطفان چې کوم دی کنه دا یو قبیله ده د قیس نه د قیس قبیلی نا غطفانیان ونیولې. قال سلموی فصرخت 3 صرخات
ما چیغي ولې دو چیغي आवाजونه یا صباحا معنا دا आवाज دی کله چې انسان باندې دشمن راشي نو دوی احذروا وقت الصباح شو کنه اے خلقو حاضر شئ امداد دی پارا په دی وخت د صبا یا صباحا شو کنه احذروا لنصرتي وقت الصباح قال دی فاسمعتو دی فاسمعت ما بین لابت المدینہ دمر आवाज مې کو چې وا میراو هغه کوټو ته چې په ما بین دا خر کارجن زمکه د مدینیو لکه د مدینی شهر چې یو قوم کارجن زمکوا بل قوم کارجن زمکوا زم په اصطلاح کوته یو قوم خوړو بل قوم خوړو کنه خور خو پیژنې کنه لود خور نه اوچ خور یو قوم خور بل قوم خور نو یو خوا کارجن زمکا بلا نو ما بین لابتل حرام مدینه وا او ستا پاشه کلی کلی دی چې اسمات ما دا आवाज واورو یا خدا دې आवाज کرامتو کرامتن چې الله پاک ټول مدینه ته واورو ایو کې مدینه خو لګ کلو دیم قول دا چې نه واورید او سم دا سیټ په غرونو کې چې څوک بانګ وای او د غر په سر باندې په میل پورې आवाज دی من په خپل د غرونو موږ دا تجربه کړې زم په علاقه کې مجلس مرشه کنه یو کلی په سر بسو قدرت کوټه باندې وخته اچھا او فلان کې مړ دی ناو مخامه غر ته ورسېد आवाज البته باغی چې غره بل څه ته आवाज ورسېد نو 5 منټ کې بعد 20-25 میل علاقه ته اطلاع وشو چې فلان کې مړ دی زم دا غسی کنه اوس لوډ سپیکرې رااله اوس نور لاندې شوې نو आवाज د سلعي په غرب باندې خطل او مدینه خو دمر لوی شهر نو ای وخت کې ټول خلق واورېدل ثم دفعت ولا وجي بیا مې منډه شروع کړ په خپل مخ ان دفعتو اسرعتو بیا مې منډه کړ په خپل مخ باندې حتا ادرکتم ترذی چرای سار میکړل وقد اخذوا يستقون من الماء او تاقی سراغی اخذو یعنی شروع کړي وا چغی وبس کله یستقونا اے ځان وبکاو ساوری وبکولا فجعلت ارمیهم بنبلی زه شروع شم چې ما وشتل دوی په خپل خوشو باندې وکنت رامیا اوم ز په وشتلو کې ډیر ماهر داسې وشتون کې ومه چې نه خو بالکل نه خطا کېدا اما چې وشه خوشک خو خامخو یو کافر کوم خطا واقول اما بوي انا ابن الاقوی اليوم يوم الضعيف انا ابن الاقوی اليوم يوم الرزعيم اوس کې دا رزا درزی نشي رزی په معنا د پيو دی معنا د پيو دی معنا بداشي انا ابن الاقوی زخو ابن الاقوی ما انن رزدا اغرز د اخکار کولو د پيو د مور پته بولګي چې چا د مور پي پرشتیاس کلی دي عرب بدا سوي کنه الکه د مور پي د حلال ټول پزان باندې امین دې وې ګورځو د تخپل پي نه بخم اسدا سے نرتوب دې کچھ د مور پي دي حلال کړ نو الیوم یوم الرضعی نن رزدا کم اخکار کولو د پيو د مور پته بلګي چې چا د مور پي سمرس کلی دي دیم قول دوی لکی چې دا رضا په معنا دا رضی ذلیل توم وی نو الیوم یوم الرضعی الیوم یوم هلاک الرضیع نن رزدا درز د هلاکت سپکو رضی بمای اللئام حشیلی کردی نن رزدا د هلاکت د ذلیلانو نو اے ذلیل اوس پتا اوس پتا وارتجزو ما دا ټکړې ویلې یعنی اشعار می وی
حتی تر دې پورې استنقذت اللقاح منهم آزاد مکړي او خله پیغمبر اسلام د دوی نه واستلبت من 30 برودن او ما او تختول د دوی نه سلب مکړي وا می غسته پات مکړي دینا سلیغ ډیر صادره ایو صادر خلوی شو سره چې تخت نه بیا وسپلې مرته پریږي او صادر مرته پریږي نو صادر ډیر صادر ته پاتې شي او سم تختی دلم قال دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 500 مرګری ورته یا 100 مرګریو والناس او صحابه کرامو فقلت ما یا نبی الله اے د الله نبی قد حمیت القوم الماء ما خو منکړي دا قوم د وبوس کولونا وهم اتاشون او تګلی مانه دا و چې زه خور پسیو مکنه لار کې د وبو کویو انو ما وبوس کولو تفریخ نه دي هغه ما خو غشو پاوشتل نو دغه ستلی دي او قوم او تاج خطه کېده او تګ چې وی نه بیا په لار کې انشي لکه دروځه کې چې ماسپخین اوس بستا حالت وو بوجو کنه چې بیا به مازیګر شو څنګه بزرګ وي ته نو چې سړی وګي وي او تګ نه بیا غوتلې نشي نو قوم غټول او تاج دي وهم اتاشون تګ دي فابس الیهم الصاح دغه مرګری دوی ته اوسې ولېګا چې غر کی مړی کی فقال پیغمبر پاک وی ابن الاقوی اے ابن الاقوا ملکتا فسجح اللہ 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 اخلاق نبی رحمت للعالمین ملکتا تب قادر شوی پوالو فسجح اوکا ورسر احسان فسجح نرمی ورسرو کا مانا تب قادر شوی او دی تختول او خیدی واغستی صادر دا پیدا جزی مانا سکے ورسر فسجح مانا پوشی تسهیل الامر دے فسجح نرمی ورسر اوکا قال دی اکواوی سمر جانا مغلار مدینی تا ویردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ز پخپل اوخي ازبار سکینولم حتا دخلنا المدینہ چې مدینه ترالو ایک صحابی یو صحابی دے او اوخي مرا واپس کړي دیر صادریم د دیر شو کسان راو تختو دے اب دیش کسان یو تختو ماشاءالله معلومه چې کلاشن کوب ثابت شي وشو کنه چې ورڅخه نيزي وی کنه او نيزه خو خشه دي اصلها خشه دي ساتل پکار دي مخکې دا باب غزوه خیبر او دغه معلومه شو امام بخاری مزاج چې دا غزوه ذات القرد دا د خیبر نه مخکې و ذکر پسې امام بخاری غزوه خیبر راوړل او دا غزوه خیبر چې ورو دا خو تاسو پته ده چې دا په هم کال د هجرت باندې شو او دا خیبریانو بنو قریظه ظالمان چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مخالفت وکړه مشرکین مکه چې راغلو دوی نقض عهد وکړه او مشرکان سره مرګري شو او په غزوه خندق کې دوی نقض عهد وکړه چې نبی علیہ السلام د غزوه خندق نه فارغ شو مدینه منوره ته راغی بعض روایت کې راځي حضرت صلی الله علیه وسلم غسل کړو په دا وخت جبرئیل امین ورته چې تاسو خو دمه کې زه خو دمه نه کومه پاسه چیزو پیغمبر اسلام الهی نه چرته زو خیبر تا اور علی چې کوم دې تاسو خلاف وادي نقض عهد کړی او د مشرکین مرسته کړی دا نبی اسلام اعلان وکړ صحابه کرام ہوتا چې وای راځي دمه مکه زې چې خیبر تا الله الله صحابه ستړي ستومان روان شو 25 ورځې ته جنگ کړو کنه ستړي ستومان روان شو او کې منګاوي زه سوچ کوم خفقه خو نه کنه زم چې شکر چې آی وخت زنو ما شکر چې آی وخت موږ نو کینی رئیس المنافقین په ډله کې برابر ما خو بس خړل دی او سکل دی او خوبونه دي ورا شو کنه وا صحابه عجیب خلقو ورازي چې نو ټول صحابه کرام چې کوم دي هغه اخوا روان شو سبحان الله دا نو چې 25 ورځې دي او موږ خو بیبيانو سره ملاقات نه کړې ان موږ بل ملاقات وکړو 25 ورځې پس
هم ملاقات انتظار اته شپږ ورځې پاسې جلسې په چټه کوته لاړې تا خیال نه ورته کنه انواری خو 25 ورځې د خود نه جدا وو لیکن بیا چې پیغمبر اسلامي زو په دې سبحان الله او ستړي مان داونوي چې دا خو دا زخم دی او دې ته لغونه علاج وکړو دې چې جوړ شي نو بیا بزو په دې چیزو الله الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ او چې سحر شو پیغمبر اسلام عادت مبارکه داو چې دې به د سحر ټیم کې حمله کول شپې باندې کولا شپې خیبر ته نږدې او ځکه شپه وکړه سات د بانګونو په ټیم باندې اسلام وکړه او صحابه روانو او سات چې ټیم وکړه نو دا يهوديان د خیبر چې کوم دی پیلچی راغستی دي کیان راغستی دي ټوکرای راغستی دي او خپل پټو تر روان دي نبی اسلام جو قتل نبی اسلام الله اکبر خربت خیبر دا تفاولا نه چې بس خیبر تباش الله اکبر او چې مشرک یهود د خیبر وکړه چې محمد علی السلام دی ایچه دې حدیث کرا دي وی کوسو یو سو په یو کوسه تختی سو په بل کوسه تختی وی والله محمد والخميس والله محمد والخميس تختی وی خدای قسم دې چې محمد روان دی والخميس الاخر روان دی خميس لخر ته ویل کی او خميس د خمس نه پینځو ته وی هغه د پیغمبر علی السلام لخر چو دا په پینځو اجزا باندې منقسم اصل لخر ته قلب وی فطرت یو پارٹی لګل هغه ته میمنه وی دې طرف ته چې ما هي ته مې سره وي مخکنی ته به مقدمه وي او آخري ته به ساقه وي چې کله بروانو مرکزی لخر نو مخکې به مقدمه الجيش په تور باندې مخکې خلق لل چې صورت حال معلوم کی سکسان با خوا یمین طرف روانو چې دی خوا دشمن راځي چې فوج خبر کو څوک میسری روانو چې فوج خبر کو څوک به ساقو یندرسو پاتې شو نو قلم میمنه میسره مقدمه او ساقه دا خبر اسانه ده نیول خمیسو خوشوي او باغی باندې بیا چې کوم اشعار ویل شي دغه وکیرا روان دي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد دا کتاب چې خلاصي کی دا به قاری خلاصي مولا نه خلاصي تکړه شدنګون ورته ماخ سوید ابن نعمان وی چې د خبر جنو خرج مان نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره راوت عام خیبر په غزو په کال د خیبر حتی اذا كنا بالصحبه تر دې چې موږ ورسېدو مقام صحابه ته وهي من ادنى خیبر دا د خیبر ته نږدې زیو صلی العصر مزمازګرو کا ثم دعا بالازواج بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام را وقت ازواج پیجنی توخا کھانے پینے کی چیزیں جیسے کباب چاول اس میں مرغ وغیرہ رکھی ہوئی تھی نہیں یہ تو تمہارے کھانے تھے نہ وہ تو سادے تھے ستو لائے تھے ثم دعا بالازواج دائرہ وقت لتوخا فلم یؤت الا بالسویق را نرشوت په دغه وخت کې سوا د ستوانونا ستوان غو پیژنې کنا غنمو دانی چې رتی کې په خواب بیا به کوټه کولې دا به ستوان شو الله الله مګم ستوان پړلې مګم په خوانو خلقو کې سنت راګری دي او بیا به ستوان اوس خزم علاقو کې دا چې ستوان په غوړو کې خوشته کې بیا به خورل اصحاب کرام زمانہ وا په بو کې به خوشته کې بیا به خورل الله الله اللهم فامر به نبی رسول حکم کبدی ستانو فسریا ا خوشته کړشل فاکلوا کلنا حضرت خړم ثم قامل المغرب بیا پاز نبی رسول زما خام تا فمزمزا حذف خلقن غالکړه وموضنا امغه خلقن غالکړه ثم صلى ولم يتوضا موضوع کا دسونه کا دا ګور یو مسأله په دې ترمذی کې روانه ده افسوس دا چې ترمذی سب ګناه کړی یا نن بیا یو لښوي دا څه رقم دی سره دې ترمذی کې یو باب روان دی ابو داود کې یو باب روان دی باب الوضو مما مست النار دا لویه مسله ده چې بعض علماء کرام وایي چې وضو مما مست النار نه لازم دی اوسر امام احمد د اوخ مبارک پاتې دی
او نور ټول وی چې وضو به مامست النار نشته دا مسله د کم شي چې په اور پوښ شي او ته یو اخري په عبادت ماتي کې نه ماتي جمهور مسلک دا چې حدث نه ماتي او ډېر روایتونو کې پیغمبر حدث کړو عليه السلام نو موږ هغه حدث لغوي لکه لا جزل خلقن غالو دا دلیل یا ساته پیغمبر اسلام ستوان کو خل ٹھیک شو او ستوان نفس سره خله کنګال کړه پیغمبر پاک حدث اونک معلومه شو چې الوضو مما مست النار واجب نه دی ٹھیک شو کنه وضو باکل ما مست النار واجب نه دی نه سنت دی بس سره خله کنګالول دي چې قرب صحیح ویل شي چې غدانی په حالت کې ایثاری نشي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال سلمة بن الاكوع خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر مگر اوت نبی علیہ السلام په مرګرچا کې خیبر تا فسرنا ليلا مگر سفر کو پورا شپه فقال جن القوم يسري ويد قومنا لعامرنا عامرتا عامر سوکو دا د حضرت سلمہ ابن الاکوع ترو او دیم لوی شاعرو د سلمہ ابن الاکوع تر شاعرو زکه سلمم اشعار وی یا عامرو اے عامر الا تسمعنا من هنا هاتکا اینا اورت منتا من هنا هاتکا دخلوا اشعارنا اینا اورت منتا من هنا هاتکا دخل اشعار او دخلوا ټپونا لازمانه آیا ناوره ته موږ تا د خپل ټپونا سټپا یو ټپ خورا تواو وکړه یو شعر خورا تواو وکانه عامر رجلا شاعرا عامر یو شاعرو یعنی عامر شاعر سره شاعرو فنزل يحدو تیشوا ډیر اکوش يحدو بالقوم چې دې هدايا هدیاوی په قوم کې یادو د هدیه نه ده هدیوی رجویل لکه سندروی سندروی هدی پیګنا سندروی اے تپی وایل تی تپی ولی مراد ټپونه دغه ټپی د سره روان دي خو د پښتو ټپی نه د عربی ټپی دا نجس الپادری نه ده پوښوي د خپل په دای کې سندري وای او ټپی وای پیغمبر اسلام په غزل وای الکه د عربی ټپی ځان لوي استاسو ټپی ځان لري استاسو ټپی د فحش نه ډکی دي عربی ټپی د علم نه ډکی دي نذګورا یقول وی اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما ابقينا وثبت الاقدام الا قينا والقيا سكينه علينا انا اذا سيح بنا ابينا وبالسياح اولوا علينا دا تفیدی دا سندری لولا انت مات دینا اے اللہ کے چارے تام ته ہدایت نورا کرے تام ته توفیق د ایمان نورا کرے لا تصدقنا ولا صلینا نبمغه خیرات زکات ورکړو او نبمغه مز کړو صدقنا نه تصدقنا دے او تصدق خیرات وي نبمغه زکات ورکړو نبمغه مز کړو زمنګ د اموزو زکات او خیرات چي دي الله د استاد هدایت سمراتی فاغفر فداء لك ما ابقينا دې ته وکید لك علماء په دې باس کې چې فاغفر معنی یاد راکا اے الله ما وبخا فداء لك په دې حال کې چې موږ پتا ځان قربانون کیو زمان یاد شو او باقا منگلا پدی حال چم پتا زان قربانون کیو ما ابقینا دلی ترجمی دی یو ماندا دا ما ابقینا هر اغشی چه پاسی دی منگ باندی دا گناونو زمنگنا او باقا منگتا
ما ابقینا هغه شی چې پاتې دي رستو دي د ګناونو زمنګنا حاصل کړی ما خلفنا من الذنوب هغه شی چې رستو دي د ګناونو زمنګنا یو روایت کړی متقینا معنی دادا او بخملا هغه شی چې موږ پریخي دي د حکمونو ستانا متقینا شي چې کوم حکمونه د موږ نستا پاتې دي هغه موږ تراو بخا یا معنی د مالقینا هغه ګناونه چې موږ نه منهیات شوي دي معنی یاد شو ما ابقینا هغه چې رستو د ګناونو زمونږ نه دي متقینا هغه چې موږ نه ستا اوامر پاتې شوي دي یا معنی دا ما وجدنا من المناهی چې کوم ګناونه موږ نشوي دي الله موږ ته معاف کا خو په دې باندې سوال دا چې فداء لکا معنی په دې حال کې چې پتا بنزان فدیه کو ځان قربان کو اوس دا معنی صحیح ده محدثین فرمایي چې دا معنی خو نه صحیح کی ځکه چې فدا پاغه چا کیږي چې پچا فنا راځي لکه ته فدا کا ابي و امي پتا زما مور پلار قربان شي مانوس ستا په دې ځان قربان کم دا هغه چاته وی لکی چې باغی باندې موت راځي الله باندې خو موت نه راځي کنه کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام وسمانه وکړو علماء کرام دې درې توجیهات ذکر کړي التوجیه الاولى ده کدی کې خطاب رب سره ای دلته بات مقدر کا مان بدا سے کہے فاغفر فداء لرضائک فاغفر فداء لك انا فاغفر فداء لرضائک او بخمن له پدا سے حال کی ځان قربانون کی استا پر رضا باندې فداء لرضائک فداء لدینک بس اوس اشکال ختم دی یا مونا داد چې فغفر کې خطاب پیغمبر علیہ السلام سره دی فغفر اے د الله پیغمبر موږ دې پار استغفار درب نو غواړه په داسې حال کې چې موږ پتا ځان قربانون کیو اوس ما څه شو یا درېما توجیه دادا چې فداء لک کی خطاب هر سامی سره هر مخاطب سره دی کما ودعب الشعراء فداء لک فدی حال چې مرګریا پتا ځان قربانون کیو چې مراد مخاطب عام شي اشکال نشته مخاطب نبی شي اشکال نشته کہ مخاطب رب شي نو فداء لدینک یا فداء لرضائک وثبت الاقدام الا قینا او مضبوط کا قدمونه زمونږه کله چې دشمن ته مخامخ شو والقيا سکینه علینا اے الله وګرځه په باندې مقابل د دشمن کې سکینه چې مخامخ دشمن دی امغه ته مخامخ کیږي الله سکینه زم په دې ځکه واچوام اوس وکړه ان منکیو اذا سیح بنا ابینا یومانا اذا سیح بنا چې څوک आवाज اوچت کی پم باندې سوق په دعوت ته شرک او د کفر سره نو ابینا من انکار کوو معنی یاد شو ان منکیو اذا سیح بنا کله چې بلکیږو منګه کفر تا شرک تا یعنی حق خلاف ابینا من انکار کوو دا زم گناہ دے وَبِالسِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا اللہ دیکھیں عَوَّلُوا کی ضمیر مشرکین تراجی دے وَبِالسِّيَاحِ او پا چغو عَوَّلُوا عَلَيْنَا امداد وقت دے دوی دا دشمنانو نا پا منگ باندے دا مقابلین چکم دی دوی پا چغو امداد وقت دے زم خلاف من باندې ٹھیک شو کنه واپس سیاه او پچغو باندې او اوچتو اوازونو باندې اولو علینا
فریاد وخت دې د قومونو نازم خلاف خلق را جمع کړی دي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام من هذا السائق دا سائق سوق دے سمانا دا چلون کې د اوخه سوق دے او ته بيزي سره بانسره وای او سره خدایا وای ایبا او خان سرور یا لخر چې بوته خدا شار به وي نو قالو عامر ابن الاقوای دا د سلمتر عامر دے نبی صلی يرحمه الله الله په دې عامر رحم کی توجه کوئ الله دې په عامر رحم کی دا دعا د پیغمبر علی السلام چې وا دا د دیوا چې الله دې شهادت قبول کی الله دې شهادت قبول کی معنی دا الله دې په دې رحم کی یعنی شهادت قبول کی قال رجل من القوم يوسوان د قوم نوې چې عمر سیبو وجبت یا نبی الله سمانا ستا په دعا سره دا عامر الاقوا عامر ابن الاقوا شهادت قبول شو یا جنت و تواجب شو یا شهادت واجب شو لو امتعتنا به کاش الله پیغمبره چې تا موقع ور کړې امتعتنا به کاش چې فیض رسول وتا منتا به په حیات عامر ابن الاقوا سلام ان یاد شو حضرت عمر وی الله پیغمبر لو امتعتنا به کاش چې فیض رسول وتا منتا په ژوند دې سره مانس تعالی دا دعا نه کړ د شهادت دې س ژوند دی چې موږ ته فیض اغسته دا خو زبردست شاعر دی او کی شرط یہ چنو لو امتاتنا کہ چرے مگر پیدا غستے وی د دینا په ژوند دې سره دا به ډیره خوا نو فاتینا خیبرم خیبر ترالو فحاصرناهم نو مگر د یهودیان محاصره وکړه حتا اصابتنا مخمصه شدیده تدی چورسه د منتصخ ترینه لوګه دې وګی شو جنگ لراغلو کنه ثم ان الله تعالی فتح حالم الله پاک دا خیبر چې ده فتح په دوی باندې او دا خیبر چې کوم ده کنه د مدینه منورې نه تقریبا 94 کیلومتر لري دی اته بورا ده کنه اته بورا دا آیو بورا چې کوم ده نه ته درې فرسخه ده آیو فرسخ چې کوم ده نه سلور میله ده بیا څو شو دا تقریبا 96 کیلومتر جوړیږي ما دیګه په کارپوریټر یاد کړی نو مانه 100 کیلومتر دا چې کوم دی د شام طرف ته دا خیبر دی او دې خیبر ته خیبر ولی وی تاسو حاشیه ذکر کړی دی یا خدا چې دا خیبر چې کوم دی دا قلا ته وی او دته یهودیانو غټي غټي قلاګان جوړ کړي وي او ځکه بعض روایت کې د خیبر په ځای خبابی راځي خیابی غټي غټي قلاګانې اسو کو چې دا خیبر چې کوم دی نو دا د یثرب ضرور نوم دی دا دو کسان د بار راغلو یو یثرب او یثرب په مدینه کې آباد شو ځکه مدینه ته یثرب دی او د دې رور بل چې دغه نوم خیبر او د مدینه نه 94 کیلومتر چې کوم دی 8 برد لري پاتې شو الته کې هغه دې آباد کړو دی والله اعلم ها فلما امسى الناس هر کچ ما خام چې خلق مساء اليوم الذي فتحت عليهم هغه ما خام چې په کوم ورځ باندې ته فتح شو لکنن جنگ شو خیبر فتح شو اوس دغه چې تیری چې ما خام راشي مساء اليوم الذي فتحت هغه ما خام چې کوم ورځ باندې فتح شو او قدو نیرانن کثیرا نو بلک دوی اور ډیر معنا دې په دې دوی اور بلک ځان له وخه په خولي د خر وخه آی وخت لا د خر حرمت نور راغله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيرانو دا سور ندي على اي شيء يوقدون فخصوص باندې بلې قالوا على لحم بوخه باندې قال على اي لحم كما وخدا ولحم خمر الانسيه یا لحم خمر الانسيه ځکه چې خورونه په دوه قسمه دي
یو خمر اهلیه دی هغه ته انسیه وي یو خمر وحشیه دی زنګلی دی خمر وحشیه زنګلی حلال بالاتفاق دی هر چې خمر انسیه اهلیه دی نو دا مردار بالاتفاق شو اوس پای وخت دا خورل کېدل خمر انسیه دا فرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام احریقوها وکسروها توی کئ دا وخی دخرونو مات کئ دی گناہ کٹویانی دا کٹوی مات کئ او دا وخی توی کئ مخره یعنی حرمت راغی دا وخی او صحابی را پاسی دا یا رسول اللہ آوا نحریقوها ونغسلوها یعنی تو خوی چی توی کئ کٹوی مات کئ نو که داسی شی چی وخی توی کو کٹویانی اوینزو لوخه په نقصان نشي کنه آی وخت لوخه کم آسان نو اجازت راکې نو نحریقها مگر توی کو ونغسلوها نبی علیہ السلام اوزاد دا څه کوي بچتو کوي فلما تصاف القوم هر کله صف بستی تړلی وا قوم صفنا او تړل قوم د جنگ کان سیف عامرا قصیر عامر قصیرا دا عامر ابن الاقوا صحابی چو شاعر د دې تورا و خو لنډا وا لنډه تورا وا اصله غره خصاته ها لنډه تورا وا فتناول بی ساق یهودین دی وشتل فتناول بی اراده د وشتو کړه په دې توري سره ساق یهودین یو پنده د یهودی ونوري وځګنا نو دې اراده وکړه چې زوا سجه پنده د یو يهودي ليضربو چوي وای فرجع ذبابو سيفه يرجو جوړیږي نه نسخه د فرجع دا خدا واپس شو هغه سوکه د توري دي فاصاب عين ركبه عامر نو ورسېدا هغه سترګي د زنګون د عامر صاحب تا ادا سو ولاړو کنه نو يهودي واه راتوره خلنده وا چې تاسو کول يهودي ته ونه رسېدا خپل زنګونی واه یا څو کنه عین منفوشي د زنګون سوکا سترګا نو ورسېدا داتوره عین رکبتي عامرن هغه طرف د زنګون د عامر فماته منو د دغه نمبر ازخم شو بیا زخم جوړ نشو نو په خپل گزار مرش هغه شهید شو نو سلمة ابن الاقوا پریشان شو چای زما تر په خپل لاس مرش دغه په دوزخ ته دي دا خودکشي شو نو ډېر پریشانو فلما قفل ورکجوی خیبان واپس کېدل قال سلمة ورانی رسول الله صلی الله علیه وسلم اولی دمزه پیغمبر اسلام په داسې حال کې آخذم بیدی ز دلاسنی ولما قال مالک اے سلمہ ولی خفای مګه واپس راتو د خیبرنا نبی اسلام سلمہ ابن الاقوا الله سنونی ول په سلمہ ته خفه کاری قلت له ما ورته فدا کابی و امي اے د الله پیغمبر زما مور پلا پتا باندې زار قربان شي زعموا ان عامرا حبط عمله زما مرګري وای چې د عامر اعمال برباد شو خفه پدې مچ زما تر مبارک خلکو چې اعمال برباد شو خودکشي کړلا خپل ځان ویشته او دغه نمبر دی هغه اعمال برباد دي نو خفه پدې ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل کذب من قاله دا تا ته چاوي چې د عامر اعمال برباد یغه دروغجن دي وان له لاجرين عامر دې پاره خود دو اجر دي یو اجر د جهاد دی بل اجر د تابعداري د محمد صلی الله علیه وسلم هغه ما سره جهاد تر اغل دی پای زما تابعداري کړی دا ولغي جهاد کړی دی ایله کو ډبل اجر دی وجمع بین اصبعه نبی رسول الله دوړو غوتو کې داسې وکړي ان له لاجرين داسې ایله کو دو اجر دي دو اجر یو بزرگ عالم دی آپ دې خپکی چې څوک په تقلید لاس اوچت کی
یو بزرگ عالم دی په دې خفقی چې څوک اشعار وایي نو ماته یو ځل وی چې ته لاس اوچته لاس ماته ته لاسونه اوچته نه لاس اوچت کړ ماته چې اوچت کړ دی بیا غنښ ا بزرگ سره دی ماته ته خو تخریق او ته لاسونه اوچته پکې دا ذکر ماته چې لاس اوچت کړ ما دا تبریک امر دی اے دلته نبی پاک لاس اوچت کړ ادا سمې په کاږي رضوار شو ورته ورته او چې کنه چې بل درته ډول وي ته شروع شي او درزار دې جوړ کړي هغه لازم جوړ شي ها شیخ القرآن د پنځپیر الله دې غریق رحمت کې بلاس نه اوچتو ډېر کم اوچتو شاه صاحب دې الله غریق رحمت کې ای بلاس ډېر کم اوچتو موږ پنجابیانو موږ الله اوچت کو حاجی جمع بین اسبائی وجت کلت ترمذی ہوئے اور شمائل ترمذی ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو تقریر کو کلا کلا اللہ سے لازم لازم کو اور انداز تو کلا میں حضور آواز کو چپ سے خاموش کلا ترمذی کو تو ہے کہ یار شمائل نے بیا پکے مسئلہ فرمائے انہو لجاہد مجاہد اللہ انہو لجاہد مجاہد اول دا جاہد دا جہد نہ دے ارض مجاہد دا جہاد نہ دے داستاتر چو لجاہد دیر زیاد محنت کے ان کے پا دن وہ مجاہد اور جہاد کے ان کے وہ مقدی جملے تو گورا قل عربی مشابہا مثلہ دے دو نکتی دیکھا قل عربی دیر کم عرب دی مشابہا چی یو شان لپ صفتنو کی وی دی مشابی وی پا صفتنو کی پشان دی چم عالم ہم شاعر ہم مجاہد او ہم محنتی تابدار دا خو دیر کم ہی کنا سڑیا وفي قراءة حاشك دي قل ماشيم بها مثله دیر کم تن کی پا دزمکا پشان دی راغلی دی پا دزمکا بانی داسی تن کی دیر کم راغلی دی دی پشان خلق چرتا جیوار پانوارو شابا شابا کنا بس کنا حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم وی قتیبہ ما توی چی حاتم ابن اسماعیل نشأ بها دمخی قل عربی نشأ بها کیا سکنے لگاو گوڑے بخاری گوڑے پاتنے جی قل عربی نشأ بها دیر کم عرب دی چی پیدا شوی دی و دیز مکبانی پشان دی داز چتا پیدا شوی دی مخی دا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خيبر راغ نبی اسلام خیبر ته شپې وکانه ذا اتا قوما کله چې نبی اسلام رات په یو قوم باندې حمله بلیلن بشپې لم يقربهم حمله بنکول نه بنی ذکر دین حمله بنکول پدوی حتا يصبح سار بکا حتا يصبح سار بکا فلما اصبح حرکت سار شو خرجت اليهود بمصاحيهم ومقاتلهم راوت اليهوديان د کورنا پخپلو بیلچو او پخپلو ټوکرو باندې دا مصاحيهم د مصحاب جمع ده چته بیلچی تم وي خو اصل زمونږ استادانو ته معنی وکولا کوداله پی یعنی موږ ته بیل وایو چې کوم څه مکه کني آیت بیل وی چې کوم سره زمکه نه خاور او بازي غورځي ایت بیل چوي او آلات کارواندا خو اکثر معنی به مساحیم کودال پیجنه کنه کودالی کشای وغیرہ یعنی بیل و مقاتلهم فلما راوه حرکت دی یهودیانو پیغمبر اسلام وکړه قالوا چې محمد یعنی هذا محمد والله محمد والخميس خدا کو محمد قسم می دی چې محمد الله کاری دے او نبی علیہ السلام قیلو کا نصرت بالرعب مسیرتا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خربت خیبر
دا تفاولن خربت خیبرو تخت او که نه تخت خو غرش خیبر تباشو خیبر تبا دی بیا فإنا اذا نزلنا بساعة قوم کله چې موږ راکوزیږو په محلي دی او قوم فساء صباح المنذرین نو ډیر بد یغه سبا دی رول شو معنا موږ راغلیو اوس تاسو ته پته ولګي چې نقض عاد انجام څنګه دی بچو پته ولګي مخکې شاب یو دی پان وای صدقه ابن فضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا شاب الله سبحانه بوای ابن مالك قال صبحنا مګ سار وختي رالو خیبر تا بکرتن سار وختي اوس ال تر سجلته صبحنا سار وختي بکرتن رالو خیبر بکرتن ال تر د شپې رالو اشکال نشته ده د شپې رالو خیبر ته نږدې ودو شو بانګون نه پس موزوکه په حمله باندې رالو فخرج آلها بالمساهي راوت الآل د خیبر بالمساهي پخپلو کدالو بیلتو سرا فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم کله دوی نظر راغی په پیغمبر علیه السلام نو قالوا محمد والله محمد والخميس محمد علیہ السلام دی الله کاری دی فقال نبی صلی الله علیه وسلم الله اکبر خربت خیبر وقفال فاسو ان اذا نزلنا بصاد قوم فسند يقوم فساء صباح المنذرين فاصبنا منهم القمر دغه وخت موږ تورسه دی غوخه د خرونو فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم اعلان کو یو اعلان کوونکی د پیغمبر علی السلام الله ان الله ورسوله الله غیر رسول ينهيانكم تاسو منکی عن لحوم خمر وخذ خمرنا ولفإنها رجسون زکه چې دا ګل دی ګند دی اوس په دې باندې باس کې محدثین چې وجد حرمت خمر سوا سو کې چې تقلیل دا آلات د حربو زکه منکړه سو کې تقلیل د آلات د رکوبو زکه منکړه خسته خبره ده چې نه گندے رکشے د گندگی خلی مکه دو حدیث وا چې موضوع ختم شي وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء زدا اوس په زو یو زدا سم گاڑی روان شو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء پیغمبر اسلام څخه راغی یو راتون کې فقال اكلت الخمر اخره شو خرونا فسکتا حضرت چپ او خوری شو خورونا مانا خلا خورونا خوری وجلی نو اوس دا سور کو نبی علیہ چپ شو زکا وحی لانو ثم تا ثانیہ فقال اکولت الخمر بیا چپ شو وحی نو راغلے ثم تا ثالث فقال افنیت الخمر ختم کرے شو خورونا فامر منادین اعلانو کا حکم کو یو اعلان کون کی تا فنادا فی الناس خلقو کے اعلان شو ان اللہ ورسولو ینہیانیکم عن لحوم الخمر الآلیہ اللہ ورسول تاسو منکی فاکفئت القدور او الٹا کرشوی کٹوئے وَإِنَّا لَتَفُورُوا بِاللَّحْمِ ودا سے حال کی چب غوخو خود کے دلے یعنی قریب پخیدو تا قریب اسیا سے خود کے دلے نیم پختہ شوئے لیکن وائرو لے صحابہ زندہ آباد کہ منگوے ننو اخرو بیا بس کنا شاہباب وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حالکہ ملی سے خراغل نہیں دو داری پٹیم کے آرام قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله اكبر قربت خيبر ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون شاب سے سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال ثابت عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام دو سار مزوگا قریبا من خیبر اس مسئلہ شوئے دا خیبر تا نزدی بے غالسن فتک کے توری تیاری وقت اول کے
ثم قال الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا وصل دا يهوديان يسعون في الساكاكي منډي ولې په کوسو د مدین په کوسو د خیبر سکک سدوي کوسي چې به اوس بدینه پس گلیاں دا خیبر په غلو کې منډي ولې دا کوسو خنه یار دا په پښتو کې چته تاسو راوړل او شو کنه فقط النبي صلی الله علیه وسلم مقاتلا پیغمبر صاحب حکم کو په وجلو د جنگیالو وسب الذریه او ماشومان قیدیان کړ وکانه فی السبی صفیه او په دې سبایاو کې صفیه بنت حیی ته سرد یهودیانو د سردارو صفیه هوا اوس وای حضرت صفیه د نبی رسول بیبي صاحبہ فصار الى دهیه الکلبی دا دهیه کلبی ته رسیدلې و دهیه کلبی ته دغه دغه صدا خو کیا د بل ټیم کې حکم ان شاء الله مسجد دی اول کرا روانه ده الته ودرته وکما چې دا درته اول وخت کې دا دهیه کلبی په غنیمت کې ملا شو دا انتهایی حسینه او انتهایی جمیله و او خسته زما تقریر یاد د بل چا تقریبا نه یاد بیا د خفه کېږم او دا ډیره خسته و ټیک شو نو دا ډیره خسته و نو صحابو یو جماعت راغی نبی علیہ السلام ته وی چې دا صفیه د سردار لور ده د حسن و جمال کمال تر رسیدلې ده دا ستا سره په نکاح کې ډیره دا ستا په خدمت کې ډیره مناسبه ده چې ته د دهیه نه واخلې او کتنا علی کې دي صحابو په منځ کې اختلاف پیدا شي نبی اسلام رفع اختلاف په خاطر صحابي ته وی دهیه الکربی ته چې دا مال راولا او ته دې په لوري وی زمانه واخله هغه جی ها واخله ته واخله بس دا خسته تقریر دی ورنه بعض کتابونه داسې لیکل دي چې نبی رسول چې دهیه الکربی څخه ولیدا دا ډیره خسته وا نبی رسول دا مال راکړه دا ډیره خسته ده دا خبره خوند نه کی دم لیکل دي هما در کوم تقریر کوم دا بیان کې نو صحابه مشوره وکړه چې حضرت دار سردار لور دا او د سردار لور د سردار په کور کې خوند کې ته زموږ سردار ٹھیک شو ځکه التبیا کې سکی ثم صارت الى النبي صلی الله علیه وسلم ثم صارت الى النبي صلی الله الته کن مر بیان فی صفه 54 مخه جلد اول کې نو فجعل اتقا صداقها نو پیغمبر علیہ السلام دغه آزاد والے دغه مہر ک اطالب جان په دې کې دا خبره واوره چالک اتق د ویز مار واقع کې دي شي کې نه اما عند الشافعی قوم ما عندنا لا زم په نسبت اتق چې په مار اتق چې په زید مار نه کافی کیږي حضرت صفیه پیغمبر آزاد کړه دغه آزاد والے دغه اتقو حضرت امام شافعی سے چټکړي تاوکړي وې حنفیانو تاسو یې چې تر صداق ني پیغمبر اسلام صفیه چې وعده کړی و نو دغه تر صداق نو مګر نیک بخته اد نبی پاک خصوصیتو همغه قانون د عوام ذکر کو قانون نه دی هغه خصوصیتو او په قانون کې بعض خصوصیات خوې کنه دا نبی اسلام سو دیم قول چې مزیدار دی او خبمبار دی هغه دا دی الکه اول پیغمبر علی السلام دا صفیه مکاتبه کړه صفیه تابانه زمره پیسې دي دا راکه چې ته آزاد شې اول پیغمبر مکاتبه کړه چې مکاتبه شو هغه د الله پیغمبر مازغه بدل کتابت خو نشته نبی رسول الله کې استغفاخی دا د تزم معاف کومه دا بدل کتابت واستعمال شي او د خدا کومه د الله پیغمبر ما د خدای نه خدا وکړ کنه ته وایي خسته خبره شو وای خسته خبره دینه خسته خبره د جلد اول کې کومه دلته فن نه کې جلد اول کې ځات کومه او زه اوسې درته کوم کنه ته په دې کې بوډا بیا مړ شي دا چې خپل خاون سره وا دا نه ویلې واده شي وا دا خپل خاون سره خوب ولیدو چې زما په غیږه کې نور دی دی خوب لیدلم چې زما په غیږه کې نور دی اته چې ساره پاز خاون ته وي نو خاون اوهلا چې ته مستا خاون خو زیما بل څوک کوم خاون راغی چې ته زما په غیږه کې نور دی هغه کې دا نور چې محمد رسول الله په نکاح کې راغی
مسله حل ده نور دې خصه خبرې دي وجل داول تفادي دي خدي سشو فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا ابا محمد دا چونکی ګوره کنه د امام شافعي سے د مسلک تایید دی پر امام بخاری بل تایید راوړي عبد العزيز ابن صهيب وی ثابت تا یا ابا محمد انت قلت لانس اتانس نه تاسو کړو چې ما صدقه ماری ور سور کړو فحرك ثابت راسو ثابت داس کړو کنه مر اتقو کنه ها تصديقا له مثلا شو تصديقا له یعنی آگے انس تصدیق کا ہے عبد العزيز صہیبی ثابت تھا ابا محمد تا انس طویل چما صدقہ نغي ورتا سر اخذو انس اے او ماری ور کړو چغه اتقو ٹھیک شو مخکلا وبه قال حدثنا مختصر حدیث ہے عن عبد العزيز بن صاحب قال سمعت انس بن مالك يقول سبا النبي صلى الله عليه وسلم صفيه فقیدیانو کراوی سے پیغمبر علیہ السلام صفیہ نفعاتقا ولی ازاد اکلا وتزوجها بیا نکاح کا اچھا فقال ثابت لانس ما صدقها ثابت انس تو سیشے والا مار کرو بی اصدقها نفسها داغی مار داغی نفسو چو فعاتقا زاد کریوا امونگو چاہ بدل کتابتو بدل کتابت نا اغا ادا کول نشوا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی چغستا بدل کتابت چ دے اب سشی اب مہرشی مسئلہ حل شو مزه کوي ورس راغلی مفبها کني راغلی مونږ نو کې دې چې راځي دا